الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا فتحقیق سره منګه لېږلی موسی علیه السلام په ښکاره ثبوتونو سره ان اخرج قومک دا چې وباسه ته قوم خپل لره من الظلمات الى النور د تیارو د جهل نه رڼا ته وذکرهم بأیام الله او نصیحت ورته وکړه د مخکنو قومونو په واقعاتو باندې ان فی ذلک لآیات بشک په دې واقعاتو کې شته د نښې لکل صبار د هر یو شکر ایستونکي د هر یو صبر کوونکي شکور او شکر ایستونکي دپاره وإذ قال موسى لقومه کله چې وویل موسی علیه السلام خپل قوم ته اذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ د الله انعامات په تاسو اذ انجاکم من آل فرعون کله چې نجات درکړه تاسو ته خلاصي یې درکړه تاسو ته د فرعونیانو نه یسومونکم سوء العذاب چې رسول به تاسو ته ناکاره عذابونه ويذبحون أبناءكم ذبح كل بيلال بيزامن ستاسو ويستحيون نساءكم جوندي بپرخود للولستاسو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم پدې کې د الله د طرف نه لوی ازمیختو واستأذن ربكم کله چې حکم وکړ رب ستا لئن شکرتم کچری تاسو شکر وباسه لازیدنکم زبدل انعامات سیوا کما ولئن کفرتم او که تاسو ناشکري وکړه ان عذابي لشدید زما عذاب ډیر سخت دی وقال موسى ويل موسى عليه السلام ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا ككفر كيتاسو اي زما قوما او هر اغه سوق چې دی په مقدس مکا فان الله بشك الله لعني حميد بے پروا دی او تعریف شوی دی الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لکه څنګه چې تمنګ را لېږلي د مشرکانو ته د ګټو لوټو د پوجاریانو ته د عبادت گزارو ته ته زمونږ یو زړه طریقه ده د پیغمبر تسلی ده دا مونږ مخکني انبیا هم را لېږلي خپل قومونو ته د دې دپاره هم را لېږلي چې هغې انسانانو ته او پیغمبران خپل امتیانو ته د الله پاک صحیح تعرف او پیژنګلو کی د موسی علیه السلام نه مخکې یو پیرا یو نیک بندو د الله او پخوا دا طریقه و چې د نیکانو لویه نښه به دا و چې هغوی به ځان له په صحرا کې چېرته اوسېده هلته به عبادت کوو چې څوک وویني نه زموږ په زړه کې لوی نه راځي نو هغه صحرا طرف ته روانو د الله د عبادت لپاره په لاره کې یو غر راغی لکه مونږ به ووایو کړمارو چې په هغې باندې خطو ګوزېدلی ګران وي هغه وی چې ای خدای پاکه تا ته څه ګران دي ستا قدرت خو د هر څه نه سیوا دی ستا مخلوق ته دې غر دا دومره زیاتې مسلې جوړې کړي دي په دې باندې دا ختل کوزېدل ګران کار دي نو که دا غر تا د دې ځای نه اخوا ایښې وې یې ته اوس اخوا اوسې نو ستا په قدرت کې پې څه کمې راځي او هغې طرف ته روان و د هغه وخت پیغمبر ته الله وحی وکړه چې ورشه او زما دې بنده ته ووایه چې ته ما په جهنمیانو کې ولیکلې ته زما یو انتهایی نږدې بنده وې ته ما په مردود او لعنتي بندګانو کې ولیکلې تا زما په پیدا وخت باندې اعتراض وکړو تا زما په پیدا شوي یو څیز باندې د خپل ضرورت دپاره اعتراض وکړو چې دا که الله اخوا پیدا کړی وي ته زما ډېر نیک بنده وي ته ما ته ډېر نږدې وي خو چې کله تا زما په پیدا وخت باندې اعتراض وکړو بس ته ما جهنمي کړی وی هغه بنده ورته ووایي چې الحمدلله وی درې پیرې ورته الحمدلله ووایي پیغمبر ورته حیران شو ورته وایي ته زما په خبره څه ورسېدې چې ما تا ته څه ووایي زه تا ته دا وایم چې الله وایي ته زما نیک بنده وې د جنت قابل وې ما جهنمي کړې په دې اعتراض او ته زما د رحمت د لاندې بنده وې ما مردود کړې لعنتي مې کړې
او هغه ورته وایي چې ډېر ښه مې واورېده. دا خبره بالکل ما واورېده، زړه ته مې کوزه کړه. زما 80 کاله وشو زه د الله عبادت کوم، په دې 80 کاله کې په ډومبي ځل باندې الله پاک زما طرف ته ته راولېږلې چې زما د دې بنده نه یا زه رضا یم او یا نارضا یم. زما په دې باندې شکر دی چې کم از کم الله پاک زه دې قابل خو وګڼلم چې د یو پیغمبر په ذریعه باندې ما ته میسج راکو، ما ته پیغام راکو. زه په دې شکر ګزار یم. دا د الله خوښه ده. الله یو بنده جهنم ته بوزي یا جنت ته بوزي، په دې باندې زما هیڅ قسم اعتراض نشته او نظر دې قابل یم. خو ما الحمدلله په دې باندې ووایي چې الله پاک دا زما د عبادت الله ته رسېده، الله لیده د دې قابل و چې الله زه د دې قابل ګڼلم او زه د جنت نه واړلم او جهنم ته یې بوتلم. او زه خو د الله نه یو سوال کوم چې الله پاک دې زما دا جسم دومره زیات غټ کي چې دا ټول جهنم صرف زما نه ډک شي، د الله د مخلوق ته نه بچي. ما خو مخکې د الله د مخلوق دپاره سوال کړو او اوس هم زه وایم چې که الله پاک زه د الله د مخلوق په وجه خپل مخلوق په وجه باندې جهنم ته بوزم ما بوزي، نو زه به د جهنم کې هم دا سوال کوم چې یاره بس زما دا جسم دومره غټ شي چې یوازې زه جهنم کې راشم او د الله د نور نیکان بندګان دا ترې نه ټول بچ شي. او الله پاک هغه پیغمبر ته وحی وکړه چې زما دې بنده ته وایه چې زما د بندګانو سره د همدردۍ او د نیکۍ او په هغې باندې د رحم ستا چې کومه دا نظریه ده په دې وجه باندې ته ما واپس د جنت قابل کړې، ته ما د جهنم نه وباسلې او ته زما دوباره په رحم کې دننه شوې. ما په تا باندې ازمیښت کوو چې زما د بندګانو سره ستا څومره مینه ده، زما د بندګانو په وجه باندې ما ته د جنت نه دوزخ ته بوتلې، اوس زما د هغه بندګانو سره د مینې په وجه باندې ما ته واپس د دوزخ نه جنت ته راوستی. الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام دې ته څه وکړه، دې ته 2 کارونه وکړه. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. تو وباسا اے موسی علیه السلام د خپل قوم د تیرو د کفر نه رڼا د ایمان ته وذکرهم بایام الله، او دې ته یاد کا هغه واقعات د مخکنو قومونو چې کوم یو قوم کوم عمل کړو نو الله پاک په ولا سزا ورکړه او کوم قوم کوم عمل کړو نو الله پاک په ولا جزا ورکړه. ایام الله دې ته وایي چې دې ته ووایه چې د الله پاک څه خوښ دي او څه ناخوښ دي. دې ته دا خبره واضحه کا چې الله پاک د خپل بنده نه په څه باندې خوشحالیږي. ان فی ذلک لآیات، بېشکه په دې کې نښې شته دي لکل صبار شکور، د پاره د هر صبر کوونکي او شکر ایستونکي. په دنیا کې دا 2 څیزونه دي د هر انسان سره، یا به په هغه باندې پریشانی یا په خوشحالي، دې 2 کې به په یو وي. نه الله وایي په پریشانۍ کې صبارن د صبر وکړو او په خوشحالۍ کې شکور د شکر ویستو. بس دا د الله پاک نیک بنده دی. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. د خپل قوم د موسی علیه السلام خپل اوقات لګور یاد کا. الله انسان ته بار بار خپل اوقات یادوي. والله وی انسان څوک چې د خپل ځان نه لغون ته کې سیوا شي ته اوقات یادوه. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان ته باندې یو داسې وخت نو راغلی الله ودوي ستاسو ذکر نو چا ډېر نوم نه زور لوی احسان مې در باندې وکړو. په دنیا کې مې تعالی نوم درکو، تعالی مې تعریف درکو او ته مې د 2 کسو مشر کړی او تعالی مې عزت درکو. نو ته په څه باندې ما سره بحث کې، ته په څه باندې زما د احکاماتو خلاف ورزي کې، ته په څه باندې زما دین هغه د ځان تابع کې. لکه وختي ما نه یو کس تپوس وکړو په خپلو مقتدیانو کې، هلته په هغه لږو مقتدیانو کې چې استاد یو سړی هغه نسوار یا سګرټ دا په جیب کې کیدي او سره مونځ کوي، یا بعضې کس هغه سګرټ وڅکي او داس اونګي د سګرټ هغه بوی لا په خوله کې راشي په مونځ ودرېږي. یا بعضې د مولیانو نه هم داسې دي وی چې هغې چونډۍ لګولي وي چې دا خو پاک دي، دا خلک خوري او هغې سره مونځ کوي. نو دا کیږي؟ استاد یو ته به د جمعې بحث وکړه، نو ما ورته زه به درته بغیر د بحث نه یوه خبره وکړم
د بحث نه مقصد ستا دا دی چې ته وایې دې باندې فتوا پکار ده، دې باندې ثبوت پکار دی. زه به ته بغیر د ثبوت نه یو خبره وکړم. په دې نسوار کې څه شاملي؟ یو استاد یو پکې ایرئ، یو پکې چونی او یو پکې د تماکو بوټي. ما ورته په دې کې کم یو څیز داسې دی چې انساني خوري؟ وی دې کې یو څیز هم انسان نه خوري. ما ورته ایره خوري؟ وی ایره نه خوري. چونه خوري؟ وی چونه نه خوري. ما ورته د تماکو په اړه چې ته خوړلې ده؟ نو وی نه ده خوړلې. نو ما ورته بیا دا ولې خوري؟ بس جی دا چې را یوځایږي نو په دې کې نشه جوړېږي. نو ما ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کل مسکر حرام، هر نشاور سیز حرام دی. اړو پکې دویمه خبره نشته، هر نشاور سیز حرام دی. سیګریټ شو، ما ورته تفصیل پې راته نور کوم، یو 2 منټه پې راته علمه. خو سیګریټ شو، ته وایې چې سیګریټ څنګه په دې سیګریټ ستا په جیب کې پروت دی، مونځ ورسره ولې نه کېږي؟ د سیګریټ نه جامو ته یا بدن ته څه خطره ده؟ خو ښه ښکلې کاغذ کې رانغاړلی دی، ښه ښکلې مزېدار فلټر کړی دی. نو په دې کې داسې کومه خبره ده چې مونځ ورسره نه کېږي. نو ما ورته وی یو انسان هغه خپل واړه بول هغه ښه ښکلې مزېدار شیشه کې اچولي دي او په جیب کې ور اچولي دي. نو چې بل انسان یې وویني نو هغه به هغه ته څه وایي؟ روغ به ورته وایي که لیونی وي؟ جي لیونی به ورته وایي، خو پلیت دي. نو ما ورته څنګه پلیت دي؟ خو نه د کپړو پورې لګي، نه د بدن پورې لګي، خو شیشه کې ځان له محفوظ دي. وی دا سیز ناپاکه دی. نو ما ورته وایي چې سیز ناپاکه دی، نو دا سیګریټ کې چې کوم دی د کاغذ کې دننه شی دی، نو دا څه شی دی؟ وی دا تماکو. ما ورته بیا په تماکو، په واړه بولو، په وینه کې او په شرابو کې فرق څه پاتې شو؟ دی چې دا جیب کې اچي یا د خوله کې اچي، نو یو حرام سیز یې خوله کې واچو که نه؟ دی که دا خپل واړه بول ډېر زیات په محفوظ سیز کې او په خپل سیز کې واچي، نو دا دی په خوله کې ور اچولی شي؟ دا خو دی کنځل کوي. نو داسې وایي په خوله کې دی داسې وکړم. نو څنګه یو عاقل بالغ او یو پوهه انسان هغه د نسوارو چونډې ته پاکه وایي، خو هغه مولا ورته وایي چې په خپله کوي. زموږ د مولیانو نه روانه ده دا خبره چې کوم ودې ته به فتوا وګوره چې کوم مولیان نسواریان دي او سیګریټیان دي، هغوی دا حرام نه دي، دا پاک دي. په دې کې د ناپاکۍ څه دي؟ حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څیزونه چې زما ستا په رزق کې پاک دي، د مونځ په وخت کې هغه ما تا باندې منې کړي دي. وایي چې پیاز وخورې جومات ته مه راځه، چې اوږه وخورې جومات ته مه راځه، چې بل بوی والی څیز وخورې جومات ته مه راځه. ولې مه راځه؟ تر هغې مه راځه تر څو پورې چې ستا د خولې نه هغه بوی نه ختم شوي. یو سړی چې سیګریټ وڅکي، نه اگر دنیا هر څومره امپورټډ برش ووي، دا د خولې نه هغه بوی ختمېږي؟ چې نه ختمېږي. د عبادت څنګه قبلېږي؟ د دې چې نسوار وکړي او د ده د معدې نه کوم بړاس راوځي، هغه ختمېږي دی چې بل سره خبرې کوي ته څومره تکلیف وي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فرشتو ته د بدبویۍ نه انتهایي تکلیف یې لرې لرې تښتي. نو هغه څه چې زموږ دپاره حلال دي موږ یې خورو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا چې بوی والا څیز دی تر څو پورې دا بوی نه ختم شوی مه راځه عبادت مه کوه. حالانکه عبادت باندې الله څه کوي؟ جنت او دوزخ ورکوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د عبادت ته ضرورت نشته، دا عبادت چې ته کوې قبلېږي نه. نو څه له راځي چې دا د خولې نه ختم شي بیا راځه. نو په کومه طریقه باندې ته بیا نسوار چې دی هغه د مونځ په ټایم کې د چونډې لګې، زه د دې خبر نه کوم چې څوک یې کوي او څوک یې نه کوي، د هغې خبره نه کوم. خو د هغه خپل دین دی، د هغه خپله نظریه ده، د هغه مجبوري ده. کوي د مجبورۍ په حالت کې چې کوم دی نو شراب هم هغه دته حلال دي، د مجبوري ده، بغیر د نسوارو نه دي ګزاره نه شي کولی. خو جومات ته یې راوړل نه دي پکار. هلته کې اوسه پورې به زمونږ دا یاد شي مشرانو به پیزار کې کېښودو، اوس یې خلک جیب کې ږدي. ولې دا خو ښکلې پاکه ګوتې کړي عبادت ورسره کوي. یعنې الله پاک ته وایي خدای پاکه ته دا نه وینې، به دا ما پاک څیز کې اچولی که ډېر ناپاکه دی، خو ته یې نه وینې، زه ورسره مونځ کوم. د دې خو بس دا مثال شنو. نو سیګریټ او نسوار دا دی کولی شي، خو د جومات نه بار دی کوي کولی شي، ټیک ده. دې کې څه څیزونه شکمن دي، د شک په بنیاد باندې موږ وایي چې کوي نو کوي دی، چې هغه د تماکو بوټی دی چې هغه شکمن دی، چې څوک وایي حلال دی او څوک وایي حرام دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هر هغه څیز حرام دی چې هغه ستا غذا نه جوړېږي. ته روټۍ خورې
سوځېدلې روټۍ به نه خورې. سوځېدلې روټۍ حرامه ده ځکه چې دا خو ستا غذا نه جوړېږي، ستا بدن ته څه فایده نه ورکوي. نو موږ څه کوو؟ موږ په بعضې موقعو کې الله پاک موسی علیه السلام ته وایي زما انعامات ورته وریاد کړه چې زه به څومره انعامات کوم، او دی زما څومره مخالفت کوي. دی د خپلې مرضۍ دپاره زما د دین خلاف، زما د قانون خلاف څیز ځان ته هغه حلال وګرځوي، باندې ولا ګوري. او دا خبر زه بار کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بعضې وخت کې به داسې چلو شي چې ما ته به یو کس کینی به چرب زباني، جواب به تیزی، چالاک به خبرې به پستی، ما باندې به یو ناجایزه څیز هغه جایز کی، خو ګورې زما په جواز باندې ناجایزه هغه نه جایز کی. فیصله به اک چې د الله وي، د ځان لم دوکه ورکړه او مال هم دوکه راکړه. نو الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته ووایه چې تاسو د دې سختۍ نه باوجود د الله پاک مخالفت کوي، حالانکه الله ر سختۍ نه خلاص کې، سختۍ نه باوجود مې ورته ولې وایي دوباره سختي تاسو باندې ذکر راله. الله وایي تاسو باندې سختی راشي، درنه سختی لري کوم، د دې دپاره نه لري کوم چې تاسو د خپلو ګناهونو نه توبه وباسئ. چې تاسو توبه ونه باسئ زه در باندې بیا سختی راولم، زه در باندې ظالم حکمران مقرر کړم، څه موده پس زما تاسو باندې رحم راشي لري کوم دنه چې تاسو به توبه وباسئ، خپل ګناه به پرېږدئ، تاسو یې پرېږدئ د باندې بیا مسلط کړم. الله وایي دې ته ووایه اذکروا نعمت الله علیکم، زما انعامات یاد کړئ، ما په تاسو باندې څومره احسانات کړي دي. اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ويذبحون ابناءکم ويستحيون نساءکم وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم. چې ستاسو زامن به ذبح کول، نسل یې دله ختمو، نسل کشي یې کوله د بني اسرائیلو، او زنانه به پرېښودې د خپل خدمت دپاره. الله وایي زما له طرف نه پکې امتحان و چې تاسو په دې خپل عمل لږ سوچ وکړئ چې ستاسو کوم ناکاره عمل دی دې نه توبه وباسئ چې زه ستاسو نه تکلیف لرې کړم. وإذ تأذن ربکم، کله چې تاسو ته حکم وکړو رب ستاسو، دلته کې اذن په معنا د وینا دی، کله چې وویل تاسو ته الله پاک لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو شکر وباسو زما په انعاماتو باندې او په احساناتو باندې، زه به د هغه مستقل کم او سیوا به کم. ولئن کفرتم ان عذابي لشدید، او که تاسو کفر کوئ لکه دا چې اوس هم څنګه کړی دی نو زما عذابونه ګورې ډېر سخت دي، یو د بل د پاسه دي. وقال موسی علیه السلام ورته وایي ان تکفروا، ای زما قومه که تاسو زما خبره نه منئ، انکار کوئ، انتم ومن فی الارض جمیعا، تاسو او څوک چې په مخ د ځمکه دي هغه ټول، فإن الله لغني حمید، بېشک الله بې پروا دی. الله ته ستاسو د عبادت، ستاسو د شکر او ستاسو د الله د حکم د منلو هیڅ ضرورت نشته، دې کې تاسو ته ضرورت دی چې الله در باندې دلته احسان کړی دی نو چې تاسو د الله احسان ومنئ، الله به در باندې سیوا کړي په دنیا کې او په آخرت کې. الله بے پروا دی، الله ته څه ضرورت نشته، بل الله له تعریف کړی شوی دی، د هغه تعریف هغه مصمم او مصمم دی، هغه مستقل دی. نو که ته د هغه په باره کې څه ووایې که ونه وایې، ته الله په ذات پې اثر نه پرېوځي، ستا په خپل ذات پې اثر پرېوځي چې الله پاک به ستا زندګي د دنیا هم ښه کړي او د آخرت به هم ښه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، په تحقیق سره موږ لېږلی موسی علیه السلام په ښکاره دلایلو، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، چې وباسه خپل قوم لره د تیارو د کفر نه رڼا د ایمان ته، وذکرهم بایام الله، او دوی ته نصیحت وکړه په مخکنو واقعاتو. ان فی ذلک لآیات، بېشکه په دې کې نښې شته د لکل صبار شکور، د هر یو صبر کوونکي او شکر ایستونکي دپاره. وإذ قال موسی لقومه، یاد کړه چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کې د الله احسانات په تاسو، اذ انجاکم من آل فرعون، کله چې تاسو خلاص کړئ د فرعونیانو نه، یسومونکم سوء العذاب، چې رسول به تاسو ته سخت عذابونه، ویذبحون ابناءکم، ذبح کول به زامن ستاسو، ویستحیون نساءکم، او ژوندی به پرېښودلې لوڼه ستاسو، وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم، په دې کې د الله طرف نه لوی ازمیښتو. وإذ تأذن ربکم، کله چې وویل رب ستاسو لئن شکرتم لأزیدنکم، که تاسو شکر وباسئ زه به د انعامات سیوا کوم، ولئن کفرتم، او که ناشکري وکړئ، ان عذابي لشدید، بېشکه عذاب زما سخت دی. وقال موسی، وویل موسی علیه السلام خپل قوم ته ان تکفروا انتم، که چېرې کفر وکړئ تاسو، ومن فی الارض جمیعا، او د دنیا ټول مخلوق، فإن الله، بېشکه الله چې دی لغني، ضرورت یې نشته، بې پروا دی، حمید او تعریف یې شوی دی.